تضعیف جزء آنیا د علاوه د دې نه منل یو د الحاق دپاره او د تضعیف دپاره زیادت دی نو د الحاق دپاره او د تضعیف دپاره زیادت د نورو حروفو نه راتلی شي خو د غیر الحاق او د غیر تضعیف دپاره زیادت هغه به صرف د دې حروفو نه راځي چې چاته موږ حروف زیادت وایو یا حروف زواید ورته وایو کم دي هویت السمان است دا لس حروف دي الیوم تنساهو کې چا را جمع کړي او چا په سألتمونیها کې را جمع کړي او چا په هویت السمان کې را جمع کړي دلیل زیادت حرف اشتقاق است دلیل د زیادت د حرف اشتقاق دی یو دلیل دا دی چې ته به دا څنګه معلومې چې دا حرف زاید دی که دا حرف اصلی دی نو ته به د هغې ماده راواخلي او به ګورې چې دا لفظ په کومه معنا مستعمل دی بیا به وګورې د هغې ماده چې دا په دغې معنا مستعمل ده په کلام د عربو کې که نه ده نو پته به تا ته ولګي دا دې اوس امثله چې تاله مخې له راشي که نه نو تا ته به د هغې نه پته ولګي هلته یې تا ته عنصل ویلی و څه ویلي مثلا یو ټکی مې درته ووي چې عنصلون تیز رفتاره اوښې ته ویلی کېږي هلکه دا وزن څه دی فنعلون نو فنعلون وزن خو نشته په کلام د عربو کې خو چې مونږ وکتل نو د دې دا ماده چې عین او سین او لام دی دا مو راواغستل نو دا عسله یعسلو دا لفظ په کلام د عربو کې په معنا د تیز رفتارۍ باندې هغه موجود دی او مستعمل دی نو د دې وجې نه مونږ ووي چې عنصل اگر که داسې وزن دی چې په کلام د عربو کې نشته خو اشتقاق پکې محقق دی والاشتقاق المحقق مقدم ویلی و که نه ویلي خبره په کوم ځای کې به راشي شافیه کې شافیه کې به راشي په خبره پوه شوې نو وار مه خطا کوئ ورته وخت پکې لا ډېر دی که خیري ښه نو را به شي په هغې کې خو صرف یاد ساته چې لکه شافیه کې به راځي شافیه کې به راځي ښه اوس مخکې لاړ شه چې دا دغه چې کوم دی دلیل د زیادت د حرف پیژنې به څنګه اشتقاق است یو اشتقاق دی که دلیل اصالت نیز بود چې دلیل د اصالت هم دی لکه چې معلوم شو که نه نو دا حروف خو 2.5 زره نه دي که نه خو په یو کلمه کې به 4 حروفي یا به پکې 5 یا به پکې 6 یو که اسمي او دا ټول پکې راولې زیادتونه ورسره نو وبه یې پکې خبره پوه شوې نو چې کله تا دا معلومه که چې دا حرف پکې زاید دی نو دا 3 اصلي پاتې شو که نه کم دلیل چې اشتقاق دی دا دلالت کوي په زیادت د دې حرف باندې نو د دې نورو په اصالت یې وکړه که نه د نورو په اصالت یې چې کوم دی نو وکړه په خبره باندې پوه شوې به هر حال فرع بودن لفظې مر لفظې را هلکه اشتقاق څه ته وایي فرع کېدل د لفظ د بل لفظ دپاره یو لفظ به فرع وي بل لفظ به اصلي لکه مشتق منه به اصلي او د هغه نه چې کوم مشتق دی هغه به فرع وي ښه وعلامتش علامت د دې اشتقاق موافقت هر دو است موافقت د دغې دواړو حرفونو دی دواړو لفظونه څوک دي یو اصل دی یو فرع ده اوس په دې مثال کې به تا ته د اصل او د فرع پته لګي دې وخت کې په غیب و ایمان راوړه ښه چې یو فرع ده یو اصل دی در ماده و معنا دا موافقت د دې دواړو دی د اصل په ماده کې هم او په معنا کې هم په ماده کې هم دا به تاله په مراحه کې راشي د اشتقاق په تعریف کې ان تجدا بین اللفظین تناسبا فی اللفظ والمعنى ویلیو که نه ویلي نو دلته ته دی حق الفاظ وی علامتش موافقت هر دو است در ماده و معنا ماده حروف اصلیو ته ویلی کېږي او بیا د هغې معنا نو دا په فرع کې هم شته او دا په اصل کې هم موجود دی پوه شوې وعدم نظیر دا یو شو دا اشتقاق محقق دی څه شی دی اشتقاق محقق دی نو دا به یاد وساتي
چې اشتقاق محقق راغې نو که دا وزن په کلام د عربو کې نشته نو نه دی، خو اشتقاق موجود دی. نو اشتقاق محقق مقدم دی په ټولو اسبابو د معرفت د زیادت باندې. دویم عدم نظیر دی. عدم نشوالی د مثل چې دغه وزن په کلام د عربو کې نه که هم دلیل اصالت است چې دام دلیل د اصالت دی، دلیل د زیادت هم دی، دلیل د اصالت هم دی. ای خروج کلمه اوس د عدم النظیر معنا درته کوي. د عدم النظیر معنا ای خروج کلمه وتل د کلمې دي از اوزان عرب، د اوزانو د کلماتو د عرب نه بر تقدیر اصالت حرف، په تقدیر د اصالت د حرف یا زیادت یا په تقدیر د زیادت د حرف باندې. د دې مطلب دا دی چې یو لفظ تا ومونده په کلام د عربو کې، حیران وي چې کم پکې زیاتی دی او کم پکې اصلی دی. نو که دا زیاتی حرف اخلي، دا یو زیاتی واخلي، نو بیا هم دا وزن په کلام د عربو کې نشته، د هغې چې کوم اوزان دي د عربو نشته. او که دا زیاتی وانخلي، دا اصلي والی، بیا هم دا وزن نشته. بیا به ګوري دای خبرې ته چې دا وزن نشته نو څه چل به کې؟ دا چل به کې چې اشتقاق ته به واپس کېږي. که اشتقاق و ډېره ښه ده، که نه نو بیا درته د عدم النظیر چې کوم امثله ذکر کوي هغه به پکې جاری کې. ښه جي. دریم و غلبه زیادتش در محلش، او دریم سبب د معرفت د زیادت هغه غلبه د زیادت ته په یو محل کې، یو د حروفو په منځ کې مقابله ده، او یو د یو حرف د زیادت په یو محل کې. بعضې حروف داسې دي چې هغې ته موږ غالب الزیادت وایو. څه ورته وایو؟ غلبه زیادتش در محلش، په یو محل کې هر ځای کې نه. هلکه وویې دا حروف علت دي، نو دا خو غالب الزیادت دي که نه؟ نه که نه، دا غالب الزیادت دی به نه ما، خو بعضې حروف د دې په مقابله کې په حروف زوایدو کې شته چې په دې محل کې هغه غالب الزیادت دی او په هغه ځای کې غالب الزیادت نه. یو دا میم راواله، میم په اسم فاعل، اسم مفعول، په پلانی، په ډینګري، په دې کې میم په اول کې څه شی دی؟ غالب الزیادت دی. خو دغه میم دی چې دا د 5 حروفو سره په اول کې دا غالب الزیادت نه دی. تا ته ویلي مرزنجوش، دا د فعللون په وزن باندې دی، دا میم پکې زاید نه دی. الا لکه هلته تا ته والمیم اولا مع خام سره د 5 نه ویلي درته که نه ویلي؟ وی نه ویلي، خو ویلي درته. دغه کې به چې کوم دی راشي شافیه کې، کوم ځای کې؟ شافیه کې به راشي. په خبره پوه شو؟ تا ته مالته دا هم ویلو چې دا مرزنګوش دی، دا معرف څه لفظ دی؟ معرب لفظ دی. پوه شو مطلب باندې؟ به هر حال غلبه د زیادت ته په محل کې حمزه په اول کې سره د 3 حروفو نه غالب الزیادت دی. نون په دویم یا دریم مقام کې ساکن، دا غالب الزیادت دی. 2-3 ټکي مې ته اوس د تامثله ذکر کوي بخه. ښه جي. و ترجیح یکې بر دیگر، او ترجیح ورکول دی یو د په بل باندې. څنګه؟ لکه 2 حرفونه دي، دیم تقاضا کوي چې زه دې زاید شم، دیم تقاضا کوي چې زه دې زاید شم، نو ته به یو له ترجیح ورکې. هغه ترجیح به په دې وجه ورکې چې دا حرف دې زاید کړو، داسې وزن ته جوړېږي چې دا په کلام د عربو کې شایع کثیر دی، او دا بل د هغې په مقابله کې قلیل دی. د هغې مقابله کې څه دی؟ نو ته به دې له ترجیح ورکې. اوس دې امثله ورته ګوره. ښه جي. اما اشتقاق قوي ترین دلایل است. هر چې اشتقاق دی دا په ټولو دلایلو کې قوي ترین دی. 4 خبرې درته ذکر کړې. نو چې اشتقاق موجودو نو که عدم النظیر هم به اشتقاق اخلي، که خروج د اوزانو د عربو نه هم به چې کوم دی اخلي، که غلبه د زیادت هم به چې کوم دی اشتقاق اخلي، او که ترجیح یو ته په بل باندې وه بیا به اشتقاق اخلي. ولهذا هم د دغې وجې نه چې دا اشتقاق مقدم دی. بلغنون فعل نون وزن دی، فعل نون بود، دا فعل نون دی از بلغه د بلغنا. بلغنون ته فکر وکړه لاله،
د بلغنون معنا معلومه که چې عرب یې څه دپاره استعمالوي. بلغنون عرب مستعملوي د بلاغت دپاره. بلاغت بلغه یبلغو بلاغتن، بلاغت چې د موقع د محل سره مناسب کلام وکړي او مخاطب په هغې باندې بلارو کټوک پوه شي، نو دغې ته ویلی کېږي بلاغت. خبره باندې پوه شي. خلک وایي دا فلانی سړی ډېر فصیح او بلیغ دی، فصیح دی، خبره چې کوي نو داسې کوي چې د سړي ذهن ته کوزیږي. بلیغ په دلایلو سره او د مقتضى الحال مطابق کوي، د مقتضى الحال مطابق کوي. په خبره پوه شوې مړی شوی دی او ته لګیا یې د مړي بیان کې، د قبر بیان کې، د کفن بیان کې، د سوال جواب بیان کې، نو دا فصاحت او بلاغت دواړه دی. فصاحت خو به ستا د ژبې سره، ستا د وینا سره تعلق ساتي، او بلاغت د موقع په مناسبت باندې مقتضى الحال ورته ویلی کېږي. دا مختصر المعانی نومي یو کتاب دی، که تا چاته په خوب کې نوم اورېدلی دا به دله په هغې کې راشي. په خبره باندې پوه شوې؟ ښه. او چې مړی پروت دی، مړی دې ځای کې پروت دی، غځېدلی دی، او ملا ولاړ دی تقریر کوي. وایي تقریر کې دا وایي چې په نکاح کې چې کوم دی دوه ګواهان دا ضروري دي. مهر به خامخا په نکاح کې مقرر کې، که مهر دې په نکاح کې مقرر نه کړه نو مهر مثل به لازمیږي. خبره پوه شوې؟ او د ښځې د خاوند په خپل منځ کې به محبتي اتفاق اتحاد سره به وخت تېروي په خبر. نو که دی ډېر فصیح هم دی خو بلیغ نه دی، د مقتضى الحال مطابق خبره چې کوم دی نو نه کوي، د مقتضى الحال مطابق خبره نه کوي. نو چې نه کوي نو دا سړی چې کوم دی نو دا بلیغ نه دی. خبره پوه شوې؟ دې ته اوس فکر وکړه. نو بلغنون بلاغت باندې مستعملیږي، بلاغت ته ویلی کېږي. چې بلاغت ته ویلی کېږي نو اوس دې ته فکر وکړه لالا دا د بلاغه نه ماخوذ دی. چا نه؟ بلغنون وزن په کلام د عربو کې نشته، خو د بلاغه دا لفظ چې موږ راواغذ بې لام غین دا په دقه معنا مستعمل دی چې په کم بلغنون مستعمل دی. بلاغه خو دې ماضي ده لالا، ته څه تا ته ماده ذکر کوي، تا ته هغه زور زیر پیښ په ټول نه کوي. ښه په بلغنون باندې چې د بلغنون معنا فعل نون دی وزن او معنی بلاغت دا هلکه د بلغنون دا ماده داسې شته دی. بلغنون خو په کلام د عربو کې دا وزن نشته دی، فعل نون دا خو نشته دی. نو دا دی ولې وایي چې دې کې اشتقاق موجود و د بلغه یبلغو په وجه باندې. ښه وترنموت تفعلوت، او ترنموت دا تفعلوت وزن دی. از ترنمون د ترنمون نه، ترنمون دې ته ویلی کېږي. دا ترنموت اصل کې څه ته ویلی کېږي؟ ترنموت چې د لیندې نه یا د مچوغڼې نه ګزار وکړي او هغه کاڼې روان شي او هغه په دې روانه کې یو بنګار یې غوندې کوي، دغې ته ترنموت وایي. دې ته څه وایي؟ ترنموت. اوس چې دا من کتل نو دا تفعلوت وزن دی. هلکه تفعلوت وزن دا خو په کلام د عربو کې نشته، خو موږ چې د دې ترنموت ماده وکته تیرې نون او میم ترنمون، ترنمه یترنمو ترنمتن. ترنمه کم لفظ شرک فعلله فعللتن شابسي دحرجه په شانتي. ترنمه یترنمو ترنمتن، نو دا کدی دا ترنمون ته نه راغی یا ترنمتون ته نه چې کوم دی نو مصدر راغی. دا کله نقل شي باب تفعول ترنمه یترنمو ترنم، ترنمه نو ترنم، ترنم او ترنمتون دا هر لفظ چې تا اخلي نو دا دې ته ویلی کېږي چې ته په خوږ اواز باندې نعت وې او زلزله راشي بیا وتښتي. په خوږ اواز باندې نعت وې، نعت خو په خوږ اواز ویلی کېږي که نه، په غوږ کې به ورته ګوته کېږي چې هسې شعر ته ګډوډ شي بیا کې او ووایه سبحان الله. څه وکړئ؟ ووایه سبحان الله. ته څه لپاره چې به ما سبحان الله وایې؟ زه ځان له ویم ستا ما سره څه کار دی؟ په خبره پوه شي؟ سبحان الله غوږونه به دله وخوري. زه چې اوس چاته پروګرام لازم نو زه هغه ملا ته ووایم چې فکس ټایم راکړه، هغې له به ځان در رسوم، دا غوږونو دا پردې ځان له شلوم نه په ناتخوانانو باندې.
دا ناتخوانان چې په خپل هم دونه زور کوي نو اودس یې ماتېږي خامخا دا سوال نه پیدا کېږي چې دوی به اودس روغ پاتې شي. خیال کې م راځي. او ورسره چې کوم دی دا پکې بیا وایي سبحان الله ووایه، د نبي علیه السلام دپاره یې ووایه، بیا به وایي د عشق محمدي دپاره یې ووایه، د دې پروګرام دپاره یې ووایه، د دې ناتخوانۍ دپاره یې ووایه. نو یو ځل په یوه کړۍ به در باندې 14 پیرې سبحان الله وایي او دلته واړه پکې ناست وي نو هغې زور ولګوي نو دا غوږونه به درله وکړي. که ته په غوږونو کې ګوتې منډې خلک به د سبحان الله نه غوږونه بند کړه، سبحان الله نه. او نورو ته پته نشته چې د سبحان الله دا وخت نه دی. درنده جومات پیژنه نو ګوډې اړوه، درنده جومات پیژنه نو ګوډې اړوه. په خبره باندې پوه شوې. بهرحال موږ یې څه کوو خو دغې ته ترنم ویله کېږي چې تور راحت ته روره ورځې به یو ځل او ستا ښکلي حرم ته درځم به یو ځل. نو ځان حرم ته بوځي او تا تور راحت ته بوځي، ولې ته به کوم ځای ته ځې؟ په خبره پوه شوې. تا ته به پکې دننه بلب لګېدلی څه پوه شوې په مطلب باندې تور راحت ته. هلکه ډېر ښکلي ښکلي نعتونه یې جوړ کړي دي. خیال کې م راځي. بهرحال موږ یې څه کوو ښه جي. او د یو نظمي په هغې باندې اړه دغه سلمان ته مبارک شه او محمد رحمان ته مبارک شه او دغه د عرفان ته مبارک شه او بل پکې خوشحال خان ته مبارک شه. بس دا خبرې پکې. او بیا چې دی بل طرف ته شي نو وایي مبارک شه خوشحال خان ته، مبارک شه بیا سلمان ته. خبره پوه شې. او بیا پکې چې سلیمان ته نو یو ځل مبارک شه مخکې کي او بل ځل چې کوم دی نو سلمان او سلیمان او غلام جان دا چې کوم دی نو پکې مخکې کي. خبره باندې به آسان کار دی. ناشنا شاعري جوړه شوې په دې. په خدای یقین وکړه چې په دې ټوله علاقه کې یو چې کوم دی شاعر شته سراج الحق سراج، یو سراج الحق سراج یو شاعر شته چې هغه د ردیف او د قافیې مطابق اشعار جوړي ډېر مزیدار ډېر بهترین. او یو پټ شاعر دی هغه عامو خلکو ته معلوم دی، صالح ملا نوم یې دی، په دې شرګل مدرسه کې مدرس دی صالح ملا. په خبره باندې پوه شوې. هغه بهترین شاعر دی خو چاته یې پته نشته. هغه چې شعر جوړ کړي نو سراج ته یو زوی دی زما شاګرد دی هغه زوی، نو هغه ته حواله کې یو ټیپر غوندې دی خو هغه هم ښکلی اواز دی، کاپر شید سمجدار اواز یې دی چې اوس سړی وایي چې د نعت ویه تلاوت یې کولی او ما اورېدی. خیال کې م راځي. بهر کیف نو هغه چې کومه دی چې شاید هغه وایي که نه د هغه شعرونه د ردیف او د قافیې مطابق دي. نور چې دا څومره ګوري که نه کړی درته ویم یوه بیا ته بله کړی ویم یو کړی ویمه دا کړی واورې بیا بله کړی ویمه دا کړی واورې. نو کړی صحیح نو هغه سم چې کوم دی نو وروره د هغه چې کوم دی نو د ګاڼۍ کړی. خبره پوه شوې. دا خبرې دي ښه. نو څه مې درته وي ترنم. نو ترنم په خوږ اواز باندې چې د دې هغې کې د پوزې نه دا اواز د خیشوم نه راوځي دې ته ترنم. نو ترنموت د دې مچوغنې نه چې ته کوم ګزار وکړې او دا اواز کوي رواني نو دغې ته ترنموت ویلی کېږي. دا ترنموت تفعلوت وزن دی په کلام د عربو کې نشته. او که دا چېرته د عذرفوت په وزن باندې بیا شته عذرفوت، خو په ترنموت کې د عذرفوت معنا نه ده پرته، معنا پکې نه ده پرته. او په ترنموت کې چې دا تفعلوت وزن شي نو دې کې معنا د تیرې نون او میم پرته ده. ترنم پکې چې کوم دی هغه معنا پرته ده. دا کاڼم بنګاری غوندې اواز کوي او چې په خوشوازۍ باندې څوک نعت وایي هغه هم د پوزې د خیشوم نه هغه اواز راوځي. په دې خبره پوه شوې. به هر حال وسنبتتن فعلتتن او سنبتتن فعلتتن دی. السنبن د سنبن نه سنبتتن هلکه فعلتتن وزن خو په کلام د عربو کې نشته. وی سنبتتن قطعة من الزمان ته ویلی کېږي، قطعة من الدهر د زمانې یوې حصې ته ویلی کېږي. په خبره پوه شوې. او دا ماخوذ دی د سنبن نه. په سنبتتن کې سین نون او بې شته که نه. او سنبن دا په کلام د عربو کې استعمالیږي د قطعة من الزمان دپاره معنی بعینه یو ده. نو که دا فعلتتن وزن نشته په کلام نه دي
خو اشتقاق پکې مقدم دی. په دې خبره پوهېږي که ځان ستړی کومه چې یعنی دا وزن به په کلام د عربو کې نه وي، دا وزن به خو د هغې ماده به هم په حق معنا مستعملي یا په قریبي معنا باندې به چې کوم دی نو مستعملي، دې ته اشتقاق ویلی کېږي مقدم دی. با عدم نظیر هر څه سره د عدم النظیر د درې واړه نه، دا درې واړه ترنمود تفعلوت وزن او بلغنون فعلنون وزن او سنبتتون فعلتتون وزن، دا اوزان په کلام د عربو کې نشته خو اشتقاق پکې موجود دی. خاجی ومیم مراجل او میم چې کوم دی هغه د مراجل اصلی است. میم د مراجل دا اصلی دی. مراجل دا د ممرجل نه ماخوذ دی او مرجل یمرجل مرجلتن په دې لباس باندې نقش و نگار ته ویلی کېږي. جامو باندې خلک ګلکاري کوي، نقش و نگار هم ورته وایي او ګلکاري کول په څادرونو باندې، په دې غاړو باندې، دا جینکۍ چې کپړې جوړوي په دې لمنو باندې یا پې تیاره شوي او یا پې وروستو ساده کپړه راوړي او بیا یې بازار ته چې کوم دی کشیده کارۍ له ولیږي نو هغه ورله په مشین باندې پې کرښې مرخې راکاږي ګلکاري پې وکړي، دغې ته وایي. ښه مراجل دا میم اصلي دی از جهت ممرجل د وجه د جهت د ممرجل نه ممرجلون که چرته دا میم دا اصلي نه کې دا میم زاید کې تو په ممرجل کې به دوه میمونه زاید شي، او دوه میمونه په اول کې زاید راتلل په کلام د عربو کې مستکره ګڼلی کېږي. ښه مرجله ممرجل منقش لباس ته ویلی کېږي، مراجل د هغې جمع ده. بس خبره برابر شوله. با غلبه زیادتش در اول سره د غلبې د زیادت نه په اول کې چې ګورو په مراجل کې اینه میم په اول کې راغلی او میم غالب الزیادت دی، خو دا ځکه نشي زاید کولی، دا به ځکه فا کلمه اخلي، دا مراجل به فعالل اخلي ځکه هلته په مفرد کې ممرجل دوه میمونه راغلي، دا یو میم اولنی به زاید شي او دا بل میم به فا کلمه شي، مفاعللون بشي، مفاعللون بشي. خاجی در اول و در کلمه کې محتمل دو اشتقاق است، دا بله مسله. په یو کلمه کې چې هغه احتمال د دوو اشتقاقونو لري، اگر هر دو جلی باشند که دا دواړه اشتقاقونه دا پکې ښکاره او ظاهرو هر دو وجاس دواړه که دواړه اشتقاقونه لکه مثال ذکر کوي ارتوا هم فعلا بود، ارتوا دا فعلا وزنم دی چې دا حمزه پکې فا کلمه کې او الف مقصوره په آخر کې دا زاید راولي، نو د الف مقصوره په څلورم مقام کې راتلل سره د دریو حروف اصلیونه دا غالب الزیادت دی. یوه دویم وهم افعلو بود او هم چې کوم دی افعلو دی، افعلو دا د دریو حروف اصلیو سره حمزه په اول کې راتلل دا چې کوم دی غالب الزیادت دی. لوجود بعیر عارض د وجه د راتللو د بعیر عارض نه. ارتوا د یو ازغیداري ونې نوم دی د اوښانو خوراک دی، نو دا افعلو فعلا دواړه مستعمل دی. که چرته دا فعلا شي نو د دې نه به راشي بعیر راتویون به وي، بعیر هغه اوښ چې د ارتوا ونې خوړونکی دی، او که د ارتون شي وزن افعلو شي نو بعیر آرتون به وي. فاعل هغه اوښ چې د ارتوا ونې خوړونکی دی او هغه خوري، نو دا دواړه یو شانتي شو. د حمزه راتلل د دریو حروف اصلیو سره په اول کې، د حمزه په کوم ځای کې راتلل؟ چې دریو دا غالب الزیادت دی، او د الف مقصوره راتلل په آخر کې سره د دریو حروف اصلیو نه دا غالب الزیادت دی، دواړه په یو. او افعلو وزن په کلام د عربو کې شایع دی، او فعلا وزن دا هم شایع دی، کثیر دی، ډېر موندلی کېږي. ښه و اگر نه او که داسې نه وه یعنی یو اشتقاق پکې واضح نه و، یو واضح و یو غیر واضح، دلته خو درته دی هر دو جلی باشن، جلی ظاهر واضح وي، نو بیا به چلو کې ترجیح یکی ترجیح به یو ته ورکړي. چو ملکون لکه ملکون شو، ملکون فرشتې ته وایي، اصله ملکون، اصل ملکون دی، د حمزې حرکت به لام ته بوځي،
لا حمزه به حذف کې دا د لأکا یلأکون ماخوذ دی لأکا یلأکون ماخوذ دی خیال کراله دا پکې یو مذهب دی نزدې کې ابو عبیده مفعلون په نزد ابو عبیده باندې مفعلون دی ملأکن نو د حمزې حرکت لام ته تللی دی هغه قاعده ده یسألو ته متوجه شوی دی یاد دی نو ملکون ته نه جوړ شي اصل لأکه د لأکه نه ماخوذ دی یعنې ماده لام فا کلمه ده حمزه عین کلمه ده او کاف بمعنا ارسله په معنا د ارسله باندې ارسل یرسل ارسال نو ملک به ویلی کېږي مرسل ته چا ته ویلی کېږي مرسل ته به نه ویلی کېږي مرسل الله تعالی دی که مجازي معنا یې وایل نو خیر دی که مجازي معنا یې واخلي او هغه اصطلاحي معنا یې نه اخلي د رسول او د مرسل او د مرسل نو بیا خو جبریل علیه السلام ځان ته ویلی نو انا رسول ربک لاهب لک غلاما زکی ځان ته رسول ویلی و که نه نو دا رسول خو هغه نه و چې معهو کتاب متجدد نوی کتاب ورسره دا خبره خو نه ده هغه نه ده بلکې رسول په معنا د استازي باندې رسول په معنا د لیږلی شوي باندې نو مرسل فرشته ده ښه جي ونږدې کې بعضې په نزد د بعضې علماو باندې مفعلون دا مفعلون دی از الوکت د الوکت نه الوکت الکه یألکون ماخوذ دی خیال کراله بمعنا رسالت په معنا د رسالت باندې ونزد ابن کیسان په نزد ابن کیسان باندې فعلون دی د از ملک د ملک نه ماخوذ دی یعنی ماده پکې میم لام کاف دی دا حمزه پکې زائده راغلی ده بیا د حمزې حرکت چې کوم دی نو عین ته تللی حمزه حذف شوې ده نو دغه ملکون پکې جوړ شي ملکون ولې ورته وایي فرشتې ته وایي ځکه چې کوم ذمواري الله تعالی دې ته حواله کړي نو دا داسې شي لکه د هغې مالک مجازي موږ مجازي مالکان نه یو موږ وایو دا زما کتاب دی داسې وایو که نه وایو دا زما قلم دی دا زما ټوپۍ ده نو دا زما دا ټکي چې موږ وایو دا نه په تکبر وایو او دا نه په حقیقت وایو بلکې په مجازي وایو څه وایو دا زما لاس دی دا زما پوزه ده دا زما خوله ده خیال کې مې راځي میرا جسم میری مرضی میرا جسم میری مرضی جنکو نه ویلي میرا جسم میری مرضی تا ته چا وایي چې دا تیرا جسم دی دا تیرا جسم نه دی دا د الله جسم تا ته امانت درکړی دا سترګې الله امانت درکړي په حرامو کې به نه استعمالې دا غوږونه الله امانت د ژبه الله امانت درکړي په دې به غیبت نه کوې په دې به چې کوم دی ذکر کې تلاوت به پې کوې پوه شي په مطلب باندې نو دغه ملکیت دا مجازي ملکیت دی لکه زموږ سره چې د بېشماره څیزونو مجازي ملکیت دی دغه لاس خو دې شته که نه د ډېرو خلکو شته که نه خو چې خدای پې فالج راولي نو دا لاس دې والي که نه اوس هغه لاس خو تا سره شته که نه تا وایي دا زما لاس دی په دې به دې پړق ووهم مثال په طور اوس یې خوځولی نه شي اوس یې خولې له ډوډۍ پې نه شي وړی دا هر څه د الله دی مونږ له چې کوم اختیار را کړی نو دا د مجاز دی خلق د الله کار دی کسب یې مونږ له اختیار را کړی خو د دې کسب د اختیار را نه اخیستی شي که نه شي اخیستی چې ما سړی ړوند که نو چې ړوند دی که نو بیا دې ځنه هغه ځای پورې نه شي تللی د سترګو اختیار یې در نه واخیسته بهرحال الله دې معافي وکړي و بر تقدیر فقد اشتقاق که اشتقاق نو په دې ټکو کې اشتقاقونه درته ثابت کړه ښه جي که تا اشتقاق نو اشتقاق ورک شو نو دلیل زیادت حروف دلیل د زیادت د حروفو خروج کلمه یا اختش حروف د کلمې یا د هغې د مناسب دی از اوزان د بود د اوزانو د عربونه بر اصالت په اصالت د هر باندې قانون کنتالن و قن فخرن لکه نون د کنتال او د قن فخرن شو فکر وکړه کنتالون کې که دا نون دی دا دی چې کومه دی نو اصل واغسته نو دا به فعللون شي فعللون شي او دا په کلام د عربو کې نشته نو نون به زاید واخلي فنعال وزن به ترې جوړ کړي څه به ترې جوړ کړي فنعال او نونسم په دویم مقام کې ساکن دی او قن فخرن دا
مثال د هغې دی چې د دې اخت د دې مناسب ټکی هغه قن فخرون دی. اصل ټکی څه شی دی؟ قن فخرون. کله کله یو لفظ هغه په حرکاتو سکناتو کې د یو بل نه پوټې بدل شوي ښه، نو قن فخرون دا په دې کې دا نون زاید واخله، ځکه چې قن فخرون دا وزن په کلام د عربو کې نشته، هلته نون زاید دی، نو دلته هم نون زاید واخلي ښه جي عدم. و خنفسا او لکه خنفسا شو، که دا خنفسا ووې څه ووې؟ خنفسا په دې فا باندې فتحه ووې، نو خنفسا دا چې کومه دی نو دا وزن په کلام د عربو کې نشته، دا به فعللا وزن شي مثلا، نو نون به پکې زاید والی فنعلا به شي، نو دا خنفسا چې په ضمې د فا باندې دی نو دا فعللا وزن دی. قرفصا قرفصا دا به تعالی انشاءالله راشي. قرفصا لیکلی که نه لیکلی؟ قرفصا خیال کې مرازي. نو دا خنفسا شته دی، دا دغه ته ویلی کېږي د سوټې ګونګټ ته ویلی کېږي. ګونګټ پېژنې نه؟ ګونګټ لګیایي دونه یي او ځان پسې چې کوم دی د سوټې نه یو دونه غونډار یې جوړ کړی ارغړی غړی غړی، نو د ده چې د کور کومه دروازه ده هغه خو وړه ده، نو دی پې نه نوځي او هغه د سوټې هغه دغه غونډارې شاته پاتې شي. موږ هغه د سوټې ګونګټان یو. پیسې را جمع کوه را جمع کوه را جمع کوه، مال دولت را جمع کوه را جمع کوه، نو چې بیا کله ځې نو خالي لاس تې روانې، هر څه دلته پاتې شي خانګل او ډیرانګل ته، او ته تې خالي لاس راځي. سکندر اعظم وی چې زه مړ شمه او تاسو ما قبر ته وړئ نو دا کفن راته سوری کوي، دا لاس مې راوباسئ دا لاس مې راوباسئ او داسې پرېږدئ. ویې ولې؟ وی چې خلکو ته پته ولګي چې د مشرق او د مغرب او د شمال اخري سر ته رسېدلی دی، ټوله دنیا باندې حکومت کړی دی، څونه لکونه فوجونه دي او څونه مالونه دولتونه او غلامانې دي، او اوس خالي لاس روان دی. نو ښه سړی و که نه؟ ښه سړی و. خضر علیه السلام د هغه وزیر و، خضر علیه السلام د هغه وزیر و، نو چې خضر علیه السلام یې وزیري نو دا سړی به ښه سړی که دا کاره سړی وي؟ ښه سړی وي. پوه شي مطلب باندې. بهرحال موږ یې څه کوو دا ټول هر څه به موږ نه پاتې کېږي. ښه خدای در سره دا نیک عمل خپل ملګری کي چې ګینې په خدای یقین وکړه دغه لاندې بیسمنټ کې اوسېدل خو ډېر ګران دي. دغه بیسمنټ کې یوازې اوسېدل دا خو ډېر مشکل کار دی. خدای ګواه بل ورځ یو قبر ته ولاړو د نیکه صاحب، نو ما وی ای خدایا دا خو اولیاء او بزرګانو، موږ به دلته څه کوو چې دې قبر ته موږ راشو او دا خلک را باندې یو 10,000 منه خاوره انبار کړي او دلته زموږ سره څه نه وي، نو د قیامته پورې غربول دي او قیامت به کله وي؟ قیامت به کله وي؟ د دې پته هم نشته دی د دې قبر. حضرت عثمان رضی الله عنه هغه چې قبر ته به راغی نو جړل به دونه به وجړل چې ګیره غټه ګیرې وه ببره، هغه به د اوښکو نه لمده شوله. نو چا ورته ویل دا ولې؟ وی دا ډېر خطرناک ځای دی، دا د آخرت د پوړو نه اولنی پوړی د اولنی مکان دی، نو که دا خطا شو دلته نو بیا خوا ټول کار خراب دی. چې حضرت عثمان غوندې هستي چې شهید هم شو، د هغه د وینې ساس کې په فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم باندې لګېدلي، د هغې تصویر اوس هم موجود دی او شته دی. خیال کې مرازي. او هغه ذی-النورین ورته رسول الله مبارک وایي، دوه لوڼې ورله په نکاح باندې ورکړي، هغه دا دم نو ما ورته هسې وي یاره. بهرحال هلکه هسې د کاره مې مه وباسه ښه. و اگر بر زیادت هم خروج لازم آید، که حرف د زیادت کو بیا هم دغه وزن په کلام د عربو کې نه و، د اوزانو د عربو نه چې کوم دی دغه لفظ خارجېده نیز زاید است، بیا هم به دغه حرف زاید اخلي. کنون نرجس لکه نون د نرجس شو، ځکه په اصالت او په زیادت دواړو باندې
دا وزن په کلام د عربو کې موجود نه دی. کدا دی نفعل وزن کو کدا دی فعلل وزن کو نو فعللون وزن نشته دی، فعللون وزن شته لکه درهمون، خو فعللون وزن په کلام د عربو کې تا ته که د اسماو اوزان یادي نو ټیک ده، که نه یاد نو بیا به تا ته دې پته نه لګي، دا به تی پسې او بیا واپس ځې هغلته اوزان به ګورې چې اوزان لکه د ثلاثي مجردو هغه سو، بیا د رباعي مجردو سو کم کمو خیال کې مرازي دا پسې بیا لټې خاجي. نرګس دا معرب لفظ دی. ګل نرګس چې کومه دی دا ګل دی، ګل ښه د مقبرو کې وي، دلته نشته، په دې سوات کې چې کوم دی ډېر وي، د دې پیاز د پاڼې په شانتې داسې پلنه غوندې پاڼې ادونه، او په دې سر کې تک سپین ګلي د لرې نه چې کوم دی خوشبو یې همي اکثر د قبرونو باندې د مقبرو کې ولاړي په دې او خوشبویي کوي ډېره مزېداره، دی ته ګل نرګس وایي. مګر آن کې زیادته شو دله دام راوړم، هغه یو مې هېر شو، په خبره پوه شوې، ګل لالا چې ګل لالا مې هېر شو نو ګل نرګس په دله د کوم ځای نه راوړم. او په کتاب النساء کې ورته ګلنګس وایي. څه ورته وایي؟ ګلنګس نه دی، ګل نرګس دی. ښه ګل نرګس. مگر آن کې زیادتش درا محل نه آید، ها مگر هغه حرف به زاید نه ګڼلی کېږي، اصلي به ګڼلی کېږي چې په هغه محل کې د هغه زیادت نه راځي. کمیم مرزنجوش لکه میم د مرزنجوش شو، دا تا ته ویلو چې د 5 حروفو زایدو سره به میم په اول کې زاید نه راځي. ښه مرزنجوش نو دا به فعلا لول ویلی کېږي. څه به ویلی کېږي؟ فعلا لول. او دا ما ته ته دا واښه دي چې هغه خوشبویي کوي، او دا په انکو کې سرګړي ته وایي. څه ته وایي؟ سرګړی چې کوم دی او دغه د دې بروزې کشر دی که مشر رور دی. ښه کمیم مرزنجوش. و اگر بر هیچ تقدیر خروج نبود، که په هیڅ صورت باندې تقدیر باندې خروج نو، یعنی که حرف زیادت معتبره او که حرف اصلي معتبره، خو د اوزانو د عربو نه کلمه نه خارجیږي نو دلیل زیادت غلبه است. دلیل د زیادت بیا غلبه ده. غلبه د حرف چې په دا حرف په دې مقام کې ډیر زاید کیږي، چون کرمه و قرددون و عصبسبون لکه دای مثالونه شو. خیال کې راله؟ نه غلبه است، غالب است. اوس درته دا ذکر کوي چې غالب کم حروف دي، کم مقام کې دي. غالب است، غالب دی زیادتی حرف تضعیف، زیاتوالی د حرف تضعیف، باسی حرف اصلی سره د دریو حرف اصلیونه، چون کرمه عین کلمه پکې مشدد شوې ده او دا غالب زیادت ده. و قرددن دا دال پکې چې کوم دی نو سیوا شوی دی، دا په یو مقام کې چې کومه دی نو تضعیف راغلی. و عصبسبن دا دوو مقاماتو کې، قرددون چتې ځمکې ته چې کوم دی نو ویلی کېږي، او د جعفرون په وزن باندې دی، او عصبسبن دا په دوو مقاماتو کې تضعیف راغلی دی. فعل للونو دا وزن دی. ښه و مرمریس دا عصبسبن دا د سټ د پټو ته ویلی کېږي. مرمریس چې کوم دی نو هغه شدت ته ویلی کېږي. نو دا په دوو مقاماتو کې په فی او په عین کلمه کې فعللیل وزن دی. و تکریر فا تنها روا نبود، تکرار د فا یوازې جایز نه دي، داسې چې فی کلمه مکرر شي او عین یا لام سره مکرر نه وي، دا نشي کېدی. خیال کې راله؟ ځکه بیا خو په هغې کې ادغام راځي، او ادغام په اول کې چې کوم دی فا کلمه په اول کې ابه ساکنه کې ابتدا بالساکن به راځي. و زلزله و قوقعه دا په اعتراض وارد شي چې هلکه دا زلزله نه راغلی، دې کې فا کلمه نه مکرر شوې. موږ ته چا راته وایي چې فا کلمه پکې مکرر شوې؟ دلته خو د فا کلمې او د لام اول په ځای باندې د یو جنس نه حرف راغلی. په دې خبره پوه شوې؟ تکرار خو دې ته وایي چې هغه یو حرف لکه کرمه کې، لکه قرددون کې دال پکې چې کوم دی نو مکرر شوی. ښه جي قوقعه زلزله یزلزلو زلزلتن دا خو پیژنې زلزله. او قوقیتو دا قوقوتو دی. ښه اصل کې سره قوتو هغه دویم واو هغه په څلورم مقام کې راغی، د ما قبل حرکت مخالف دی، په یې بدل شو قوقیتو شو. قوقیتو
خو ویل ندي په کار د متکلم صیغه قوقیت داسې ویل په کار دي لکه دا چې کوم دی نو د دې بانګي اواز ته ویلی کېږي بانګي چې بانګ کوي په خبره پوه شي بانګي بانګ کوي که نه بانګي د شپې چې کوم دی بانګ کوي تا تهجد وله پاسئ خو ته خو وایه چې ما لا خوب نه دی پوره شوی ما خوب نه دی پوره شوی او بانګي ته بیا کارېږي بانګي لا یار سره مې دوه خبرې کړي نه دي نارې په توره شپه د سپین سهار څه له وهي بانګي لا یار سره مې نو دا یار ځان له الله مقرر که که نه یار دا یار رسول الله مقرر که که نه درود شریف وایه نو ورته وایه بانګي لا یار سره مې دوه خبرې کړي نه دي نارې په توره شپه د سپین سهار څه له وهي رقیب ته پټه سترګه په هنر څه له وهي په غشو د بڼو راله زیګر څه له وهي په غشو د بڼو راله زیګر څه له وهي او رقیب ته پټه سترګه په هنر څه له وهي او بانګي لا یار سره مې دوه خبرې کړي نه دي نارې په توره شپه د سپین سهار څه له وهي پوه شي مطلب باندې دا ناشنا ناشنا خبرې دي پوه شي مطلب باندې نو بهرحال موږ یې څه کړو قوقی رباعي است هلکه دا چې کوم دی رباعي دی څه شی دی دا رباعي دی نه اسباب تقریر د باب د تقریر نه دي باب د تقریر نه به دا وی چې د دې زی نه وروستو دا لام چې راغلی په زلزله کې دا چې کومه دی هم زی راغلی وي و حمزه و میم در اول حمزه و میم په اول کې باسی حرف اصلی سره د دریو حرف اصلیونه فقط دا غالب الزیادت دی الته د ویلیو غالب است زیادت حرف تضعیف او دا میم داغه غالب نه دلاندې شه غالب است میم در اول میم په اول کې راځي افعلوا مفعلون وغیره سره د دریو حروف اصلیونه و مطرد است او قیاسی دی میم در اسم فاعل و مفعول و ظرف و مصدر و آله دا خو واضح دی په اسم فاعل کې راځي لکه مکرمون خیال کې راله اسم مفعول کې راځي لکه مقبول مضروب وغیره او دارنګې مضربون آله کې راځي مضربون دا چې کوم دی ظرف کې اگر چې با زیاده اسی بود اگر چې د دریو نه زیات وي لکه څلور حرفي کې مدحرجون کې راځي که نه راځي دحرج او دحرجو خیال کې راله مستخرجون کې راځي که نه راځي دریو حرفونه سیوا دي و یا باسي او غالب ده زیاتوالی ده یې سره د دریو حروف و اصلیونه و یا زیاده یا د زیادهونه مگر در اوله په اول کې باندې صلحفیتون مثال ذکر کړی صلحفیتون خیال کې مراله دې کې یا راغلی ده د دریو حروف اصلیونه د سیواو سره راغلی ده یرمع او یلمع مستعمل شوی دی په اول کې مگر در اول رباعي د رباعي په اول کې باندې چې څلور حرفي ځای وي په اول کې یې راغلي غیر مضارع علاوه د مضارع نه دغه به اصلي وي لکه یستعور په معنا د باطل باندې مستعملیږي یې په اول کې راغلی ده نو دا به فعللو الوزني دا یې به زایده نه یې به ځکه دا د څلورو حروفو نه د زیاتي سره راغلی او بغیر د مضارع نه مضارع کې یا راځي که نه راځي هلکه مجردو کې هم راځي که نه حرف مضارعات نه دی یعیدو نه دی یضربو نه دی دا دی که نه و الف و واو باسی حرف یا زیاده او غالب دی زیادت چې کوم دی د الف او د واو سره د دریو حروف اصلي لکه کوثر لکه جوهر دا ټکي راغلی یا د ډیرو سره لکه کوالل د قد نه کوتاه سړي ته ویلی کېږي مگر در اول مگر په اول کې که راغلی نو بیا به چې کوم دی نو دغه واو زاید نه ګڼلی کېږي دغه واو به اصلي ګڼلی کېږي لکه ورنتل مراحه کې به دا مثال تاله انشاءالله راشي په خبره پوه شوې مراحه کې به دا تاله راشي و د دې ویلو چې دا لهذا ورنتلون دا فعنللون وزن دی بهرحال و نون اگر ثالث است نون که په دریم مقام کې و ساکن او ساکنو یا آخری کلمه یا په آخر د کلمې کې بعد الف پس د الف نه دا غالب و زیادت دی لکه شرمبث یو لفظ دی شرمبثن دا
هغه سړی چې د دنیاوي کارو محنت کوي او دا لاسونه یې زاږه شوي کلک شوي هغې ته شرمبث ویلی کېږي ښه جي او دارنګې چې کوم دی پس د الف نه راغلی په آخر کې لکه عثمان سلمان وغیره وغیره و متورد است او قیاسی دی چې کوم دی دا زیادت د نون در مضارع په مضارع کې نضربو نون متکلم مع الغیر په ټولو صیغو کې راغلی که نه و بعضې ابواب په بعضې بابونو کې لکه باب انفعال هلته یې درته ویلي چې و در متواوع په کوم ځای په متواوع کې نو متواوع تا ته ما وایي چې مراد باب انفعال دی باب انفعال کې نون راځي په نورو بابونو کې نون نه راځي و تا متورد است تی قیاسی زاید کېږي در تفعیل په باب تفعیل کې و بعضې ابواب او په نور بابونو کې بعضې بابونه ډېر شی دي باب تفعیل دی په مصدر کې تفاعل دی تفاعلل دی دا نه دی تدحرج دی په دې کې چې کومه دی نو هغه تی سیوا شوې ده مانند رغبوت په شان د رغبوت لکه په رغبوت کې چې تی سیوا شوي فعلوت وزن دی د رغبه یرغبونه ماخوذ دی رغبه یرغبو دا رغبه یرغبو د دواړو نه فتحه باندې باب راغلی دی نو رغبتون هم تی مصدر راغلی دی او رغبوت فعلوت په وزن راغلی دا تی پکې سیوا شوې ده و سین در باب استفعال او سین سیوا کېږي په باب استفعال کې دا سین تی دا دواړه معن سیوا کېږي د طلب دپاره د سوال دپاره اما لام کم آید هر چې لام دی نو دا کم راغلی دی و ها کمتر او ها د لام نم کم راغلی ده بل نه آید بلکې بعضې علما وایي چې د سره دا ها د حروف زوایدونه نه ده به قول بعضې په نیز د قول د بعضې علماو باندې نحو زیدل و عبدل و احراقه زیدل عبدل دا مثال چې کوم دی نو د لام د زیادت دی زیدون عبدون هغه نون د تنوین چې کومو هغه په لام باندې بدل شوی دی و احراقه دا اراقه د ها پکې سیوا شوي چون غالب متعدد بود هر کله چې غالب متعدد شي غالب و زیادت حروف دا ډیر شي څه شي ډیر شي یعنی دام غالب دی حمزه په اول کې او اخر کې الف او په منځ کې چې کوم دی نون دا پکې ډیر راشي همه زائدند ټول به زاید ګڼلی کېږي اگر ممکن است که ممکن و ممکن دا مطلب چې د هغې نه علاوه درې حروف اصلیه پاتې کېږي نحو اهجیرا لکه اهجیرا چې کوم دی نو افعیلا وزن دی دا عادت ته ویلی کېږي څه ته ویلی کېږي عادت ته ویلی کېږي دا عادت دا چې کوم دی نو مستعمل شوی دی خیال وکړه اهجیرا حمزه په اول کې راغلی نو دا غالب زیادت تا یہ په وسط کې راغلی دا غالب زیادت تا الف په آخر کې راغلی دی غالب زیادت ته نو اهجیرا کې ماده چې کومه پاتې شوه ها جیم او را پاتې شوه نو د نورو درې واړو ته به دا زاید وې و الا حرف او که شرط داسې نه وه یعنی ممکن نه و د ټولو زیادت ځکه د هغې په وجه باندې بیا د دریو نه حروف اصلي کمیدل نو حرفې کې مستلزم حروف خروج نه بود بیا به هغه حرف با زاید کې چې هغه مستلزم د خروج د اوزانو د عربو نه دی چون میم مدین لکه میم د مدین نط یا یش نه یې د هغې ګوره مدین کې میم په اول کې راغلی غالب و زیادت ته او یې په وسط کې راغلی دا غالب و زیادت ته اوس که چېرې ته میم دا زاید کې نو د دې وزن به چې کومه دی مفعل وزن جوړ شي خیال کراله دواړه خو نشي زاید کولی ځکه بیا به دال او نون پاتې شي فقط د دریو حروف اصلیو نه به کم شي نو که میم دی زاید که نو دا به مفعلون وزن په کلام د عربو کې شک نشته ډیر شی دی او که یا دی زاید کړه میم دی فا دا به فاعل شي نو فاعل وزن په کلام د عربو کې نشته لہذا میم به چې کوم دی نو زاید والی مفعل وزن پتې جوړ کړي دا صیغه د ظرف ته دا ډیره مستعملیږي نه یا یې بیا نه اخلي و طوای قطع طوا نه الفش او طوا د قطع طوا الف نه ولې هلکه قطع طوا کې که تا چې کومه دی دا الف طوا چې کوم دی زایده واغسته نو عین کلمه ده عین کلمه مکرر راتلی شي سره د توسط د واونه قطع طوا به فعوعل وزن شي څه به شي فعوعل وزن به شي
او که چرته دا الف دی پکې زائد واغسته نو بیا به دا فعولا وزني نو فعولا وزن په کلام د عربو کې نشته او فعول وزن په کلام د عربو کې شته لوجود مفعل دا د مفعل وزن دا ولګېد د مدین سره ښه وفعول دا ولګېد چې کوم دی د قطع سره نفعیل دا نفعیل ولګېد د مدین سره مطلب دا چې یا پکې زائده نه ده او میم پکې اصلي نه دی او فعولا دا د قطع طوا سره ولې په هغه صورت کې چې دا الف پکې زائد واخلي ښه فعولا وزن کې و اگر هر دو موجب خروج اند که دواړه حرفونه هغه سبب د خروج د اوزانو د عربو نه که دا دو حرفونه دي که دا زائد کې دا وزن په کلام د عربو کې نشته که دا زائد کې بیا دا وزن په کلام د عربو کې بیا به څه کې پس حرفې کې زیادتش زیاده بود بیا به د دې حرفونو په منځ کې تقابل وکړي د حرفونو په منځ کې به تقابل وکړي په خبره باندې پوه شوې که په دشمن دې وس نه کېږي نو بل چاته به شیطانې وکړي چا سره دشمني ده که نه پښتون خدا کوي که نه نو چې چا سره دشمني ده اوس په هغه باندې ستا وس نه کېږي نو چې وس دې نه کېږي نو ته به ولګې شیطانې به کې بل ته چې هلکه ورځه پې او دا ډېر دله دی او دا داسې دی او دا هغسې دی اب به ورته راتېز کړي اب به ته ګړز وباسي او ته به چې کوم دی ته خټ په سر ناست دی سپین باز به یې ځانه جوړ کړی ټیک ده که نه دا پښتانه الحمدلله دا کار ډېر کوي پښتنو کې دا باندې صفتونه ډېر ښکلي ښکلي صفتونه موجود دي شیطانۍ دا کار پکې نه دی دا پکې ډېر مضبوط موجود دی ښه نو دلته به څه وکړي هلکه پس حرفې کې زیاده بود حرف هغه د دې حرفونو منځ کې به تقابل واري از دیگر د بل نه چون واو کوالل لکه واو د کوالل نه همزاش نه چې کم دی حمزه اگر چې فوعلل و فعلل هر دو نایابند اگر چې فوعلل او فعلل دا دواړه چې کم دی هغه نایاب دی کواللن دا واو هم تقاضا د دې کوي ځکه حرف علت دی او دا حمزه هم تقاضا د دې کوي چې دا دې زائد شي اوس که ته دواړه زائد کې یو زائد کې مثلا واو دې زائد که نو د دې نه به موزون به جوړه شي فوعللن فوعللن په کلام د عربو کې نشته دی او که چرته دا واو د عین کلمه کړه نو بیا به فعاللون شي نو فعاللون وزن په کلام د عربو کې موجود نه دی او کوالل ویل کېږي قصیر کوتاه قد والته و اگر هیچ کدام باعث خروج نشود او که چرته یو صورت هم دا باعث د خروج د کلام د عربو نه نو یعنی که دا حرف سیوا کې دا وزن شته په کلام د عربو کې او که اصلي کې بیا دا وزن شته په کلام د عربو کې عجیبه ټکی دی تیښتې له راوستو په خدای دې و در کلمه فک ادغام بود او په کلمه کې فک ادغام کېده په یو صورت کې چې یو حرف زائد کې نو فک ادغام به پکې یا شبه اشتقاق یا پکې شبه اشتقاقي شبه اشتقاق دې ته وایي چې دا کلمه په کومه معنا مستعمل ده او د هغې حروف اصلیه ته معلوم کې مغراوالي هغه په بله معنا مستعملي خدا هم په یو معنا مستعملي هغه هم په یو معنا مستعملي که د دې په معنا مستعملو خو هغه اشتقاق محقق دی که نه څه شی دی اشتقاق محقق دی نه دې ته شبه اشتقاق وي په مطلب باندې پوه شوې تا ته ما په شافیه کې د دې وضاحت کړی او ستا نیر دی چې یو اشتقاق دی یو شبه اشتقاق دی نو شبه اشتقاق دا دی چې دا لفظ د دې یوه معنا شته په کلام د عربو کې خو د دې ماده چې موږ راواغستله دغه معنا یې نه ده بله معنا یې ده خو په کلام د عربو کې هغه هم په یو معنا مستعمل دی نو د اشتقاق سره مشابهت راغی د اشتقاق سره مشابهت چې کوم دی راغی و در کلمه فک ادغام بود یا شبه اشتقاق بر شقی ترجیح دهن یو ته به ترجیح ورکړي چې ستا کوم خوښي یکې را به فک بعضې علما بعضې علما ترجیح ورکوي فک ادغام ته و بعضې به شبه او بعضې شبه اشتقاق ته ترجیح ورکوي پس یا فعلل بود جج به یا فعللی بزیادتی جیم په زیادت د جیم باندې برای الحاق د پاره د الحاق یا یفعل یا به یفعلی لوجود اجه د وجه د وجود د اجه نه یا جج دې کې فک ادغام دی په دې صورت سره چې دا یا پکې فا کلمه ده او دا جیم پکې زائد کړی شوی دی نو یأججن فعللن یأججن فعللن قرددن په شانتي الحاق پکې چې کوم دی گویا راغلی دی
دی یا نه دی خو مونږ وایي الحاق پکې راغلی دی تاسو خیال ته راغله نو دلته کې فک ادغام دی چې فک ادغام دی نو دا د ځای نوم دی ښه یعجج او بعضې پکې دا دغه کوي چې د یفعلون دی څه دی دا یې پکې زایده ده او دا حمزه فا کلمه ده او جیم عین کلمه ده او بل جیم لام کلمه ده نو دا یعجج نوم خو دی د مقام نوم د چا دی د یو ځای نوم دی خو د دې دا ماده چې راواخلي نو دا اج یعجو اجن دا په کلام د عربو کې مستعملیږي اور روخانه کول په یو ځای کې اور بلکې اج یعجو اجن اور بلولو ته ویلی کېږي نو اگر چې د اج یعجو اجن او د یعجج په معنا کې مناسبت نشته اشتقاق پکې نشته خو شبه اشتقاق دی ته وایي و اگر شبه به بر هر دو شق است او که شبه اشتقاق دا په دواړو شقونو باندې و یو حرف دی زاید که بل دی زاید که ترجیح به فک ادغام است ترجیح به فک ادغام ته ورکې چو مهدد لوجود مهدن لکه مهددون شو د وجه د وجود د مهدون نه دا وحدن او د وجه د وجود د حدن نه څه مطلب مهدد دا د مهدنه ماخوذ کا چا نه د مهدنه مهدد دا نوم دی د زنانه مهددون نو دی کې دا میم دا فا کلمه والا او مهد مهده یا مهدو مهد یا مهدون دواړه راغلی دی مهدون چې کوم دی ویلی کېږي زانګو ته څه ته ویلی کېږي زانګو ته اوس ټیک ده مهدد زنانه ته وایي د زنانه نوم دی او مهد زانګو ته وایي خو شبه اشتقاق پکې شته دی یعنې که مهد په معنا د زانګو باندې په کلام د عربو کې مستعمل ده او حدن حد یهد حدن که چرته دا میم پکې دا فا کلمه نه کې دا چې کومه دی نو زاید او ګرځې مهددون نو د حد یهد نه ماخوذ ماده به هی دال او دال شي حد یهد نو د هغې نه ماخوذ نه دی لالا که ماخوذ شي د هغې نه نو بیا خو چې کوم دی نو اشتقاق دی نه د هغې نه ماخوذ نه دی خو دغه لفظ په کلام د عربو کې په یو بله معنا مستعمل دی حد یهد حدن په معنا د میده کولو باندې شکستن و اگر به فک نبود او که په فک ادغام باندې دا پکې نو ترجیح به شبه بود نو ترجیح به شبه ته ورکې و نزد بعضې په نزد بعضې علماو باندې به وزن اغلب وزن اغلب ته به ترجیح ورکې پس موضب مفعل باشد لوجود وزبن موضب چې کوم دی مفعل وزن دی د وجې د وجود د وزبون نه مضبون نه د مضبون نه موضب په دې کې چې دا میم فا کلمه وانخلي دا زاید والی نو دا به د وضبه یضربو نه ماخوذ شي موضب چې کوم دی نو دا په دغې معنا باندې نه دی مستعمل موضب خو د یو مقام او د یو ځای چې کوم دی نو هغه نوم دی خو دلته کې دا یو فرق پکې دی چې وضبه یضربو وضبن دا په معنا د همیشګرۍ او د مداومت باندې مستعمل دی نو شبه اشتقاق پکې راغی ښه او مضبون نه دی ځکه چې مذهبه یمضبو دا په کلام د عربو کې نشته دی ښه و رمان فعلان او رمان دا فعلان وزن دی په دې کې که چرته ری میم او میم دا ماده واخلې نو یو وزن به ترې جوړېږي فعال وزن او که ری میم او نون دا پکې نو دا فعلان وزن د دې نه جوړېږي لوجود رمه د وجه د وجود د رمه یرمو په معنا د اسلحه باندې او رمان وی انار ته دا معنا تقریبا په هغې کې موجوده ده اصلاح د بدن کوي ښه و نزد بعضې فعلان په نزد د بعضو باندې فعال وزن دی دا د رمنه نه ماخوذ دی رمنه په معنا د اقامه باندې که این وزن در بابش اغلب است چې دا وزن په باب د میوو کې اغلب دی لکه تفاح څه او تفاح دا خامخا فعال وزن دی ځکه د دې په آخر کې الف نون نشته دی نو تفاح مڼې ته ویلی کېږي او رمان انار ته ویلی کېږي نو دا فعلان وزن نه دی پکار دا کوم وزن پکار دی فعال وزن پکار دی دا چې کله فعلان وزن شي نو دا وزن چې کومه دی دا اغلب هم دی اقیس هم دی او فعال وزن په دغه میوو کې اغلب دی فعال وزن شته په کلام د عربو کې خو مطلق اغلب نه دی په فواکهو کې
په فروټ په میوو کې اغلب دی و اگر شبه به هر دو تقدیر است او که شبه اشتقاق په دواړو تقدیرونو باندې وه ترجیح دهن بیا به ترجیح ورکې به وزن اغلب ته و بعضې به اقیس او بعضې چې کوم دی ترجیح ورکوي وزن اقیس ته یو اغلب دی یو اقیس دی د قیاس مطابق دی پس حومان نه فوعال از حمنه فوعال دا حومان فوعال د حمنه نه دی ولی دغه وزن په کلام د عربو کې نشته اقیس هم نه دی اغلب هم نه دی بل فعلان بلکې دا فعلان دی حوم د حام یحومونه که اغلب است چې دا اغلب دی حام یحومو حومن غیر چاپیره ګرځېدو ته ویلی کېږي او حومان دا فعلان چې کوم دی نو هغه وزن دی حومان دا د حمنه نه ماخوذ دی دا دغه ته ویلی کونی ته ویلی کېږي څه ویلی کېږي کونی چې کوم دی یو ملا دی په دې د غوا څاروي په دې غولانس پورې نښتی داسې وړوکی غوندې تاسو خیال ته راځي خراب شی دی د غوا نه د څاروي نه دا وینه څکي او نور کمزوري پکې راولي بدن کې چې وینه تل کوي خو کمزوري پکې راځي که نه خبره باندې پوه شوې بهرحال نو دا دغې ته ویلی کېږي حمنه که اغلب از دا اغلب دی فعلان وزن و مورق مفعل بود او مورق دا د ملا نوم دی مفعل وزن دی نه فوعل وزن نه دی لالا که اگرچه درا قیاس است اگرچه فوعل وزن دا په دې امثلو کې دغه دی اغلب دی اقیس دی خو مورق مفعل وزن چې وا هلکه مورق دا اقیس نه دی ټیک دا وزن اغلب دی خو اقیس ولې دې کې که دا میم ته زاید والی او دا واو فی کلمه والی نو دې نه به څه جوړ شي لاله مفعل وزن جوړ شي دا خو اغلب دی دا څه دی اغلب دی خو دې صیغه کې چې دا میم فا کلمه والی او دا واو زاید والی نو دا به فوعل وزن شي څه وشي فوعل وزن او فوعل وزن په کلام د عربو کې نشته تا ته د وجله یو جلو په ظرف کې دا خبره کړې وه چې د دې مثالو نه به ظرف مطلقا دا به راځي د مفعل په وزن نه د مفعل په وزن ځکه که هلته راشي څوک به ګمان وکړي چې دا میم فا کلمه ده نو فوعل وزن به ترې والي دا ګمان به او دا واو به زاید واو به ولې زاید اخلي واو به ځکه زاید اخلي چې داسې واو په کلام د عربو کې چې په دویم مقام کې راغلی ساکني ورپسې مفتوح نو دا غالب الزیادتي د هغې کوکب او کوثر او جوهر دا امثله ما تا ته ویلي وو که اگر چې درا اقیس است اگر چې په دې دا په مثالو کې اقیس دی اما مغلوب است اگر چې مغلوب دی و اگر اغلبیت نبود او که اغلبیت نو هر دو برابرند دواړه برابر دي چون ارجوان لکه ارجوان دا افعلان وزن دی څه وزن دی دا به د رجا یرجون ماخوذ شي افعلان نو رجا یرجون ماخوذ نه دی ارجوان خو سور رنګ ته وایي خو رجا یرجو یو لفظ دی چې په کلام د عربو کې مستعمل دی په کلام د عربو کې مستعمل دی پوه شوې یا فعلوان یا فعلوان وي دا ماخوذ د رجا یرجونه ارجوان رجا یرجو امید دی او فعلوان که شي د ارجوان دا حمزه به کې فی کلمه والی نو بیا د رجا یرجونه ماخوذ د خوشبویي خورول ته وایي و اگر شبه اصلا نبود او که شبه پکې بیخي چې کوم دی نه وه پس با اغلبیت نو بیا به ترجیح ورکولی شي اغلبیت ته و کم وزن اغلب دی و اگر نباشد هر دو برابرند بیا پکې دواړه برابر دي لکه استوانتون تا ته ویلیو دا به شافیه کې راشي انشاءالله شافیه کې به استوانتون فعلوانتون هم دی افعوالتون هم دی ځکه دغه وزن هغه چې کوم دی نو غیر عربي دی معرب دی